لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې بګن نن سبا یو د ځنګل منظر پیش کوي کندار پروت دی هغه بحالی په باره کې وه نو په دې کې موږ د ډي سي صاحب شکریا ادا کوو چې هغه د ډي سي صاحب په هدایتو باندې دلته موږ ته راغلو خپل زوی ته نو هغه ته چې موږ کوم مطالبات وو د بحالۍ په حوالې سره کوم مطالبات وو نو هغه ورته مو پیش کړو موږ بګن وزیرو نه بحالۍ شروع کوو خو هغه کې چې اوس کوم موجوده خبره وه موږ لکه ورته ویلو چې یاره موږ دغه کوم کورونه چې سوځېدلي دي ړنګ شوي دي چې زر تر زره دغه بدکري اول وشي چې اول عوام راشي او خلک کورونو ته راشي نو هغه سره چې کله خلک راشي نو بیا بازارو سره خود به خوده بدیږي نو هغه سره مو ته بازاره بود شي او بله ضروري خبره ضروري مطالبه یې مو دا وه تعلیمي لیول سره موږ به چیز یې کېږي چې موږ کوم سکولونه ړنګ شوي دي زر تر زره د موږ سکولونه به هول کړي ورسره نادره ده هسپتالونه دا مو هغه لکه مو ته چې په دغه مو څومره زر کېدای شي چې دا مو ته زر تر زره وشي چې مو بچي ضایع نه شي او د سیول انتظامیہ کورم کې ډیپټي کمشنر شدید خواهش دا و چې چونکې وتیزئی خاص کر بګن آی ډي پی شوی ده او زیاتر خلک چې کوم دغه پېښور کې دي او دې سره امتحانات هم روان دي زیاتره خلک چې کوم سټوډنټان دي په پېښور کې که د کلیجونو دي که سکولونو دي که د یونیورسټیانو دي چې هغو سره کښېني د موجوده حالاتو په باره کې ورسره ځان پوه کړو نو دې سلسلې کې سیول ګورنمنټ خپل چې کوم انټینشنز وو هغه قوم سره شیر کو او قوم چې کوم خپل خدشات وو یا سرکار نه چې کومې ګیلې وي یا کوم نیګلیجنس اوسه پورې شوي دي د حکومت طرفه لکه هغه کې بحالي ډېره سستروي شوې ده یا بېګناه خلک اف آی آر کې چې کوم د ارست شوي دي یا شیډیول 4 کې اچولي شوي دي چې دغو ټولو عضله زر تر زره وشي دې سلسلې کې یو هماهنګي پیدا کولو دپاره سیول انتظامیه اقوام وتیزئی او ګیدرینګ وشولو ظاهره خو بګن سوځېدله ده آی ډي پي شوي دي هغه نه بعد چې کم فوجي عملیات شروع شولو هغه کې ټول قوم وتیزئی آی ډي پي شولو چونکې خلک اپنے مدد آپ تحت باندې دوی خپل ټرانسپورټیشن وکړلو لاړلو لکه پرېښودله عمده کشن دی اوس بهر راځي واپس په خپل قدرتو باندې راځي په خپل اقتصادیاتو باندې به راځي لہٰذا پکار سرکار د هغو خلکو غم وکړي او سرکار شدید خواهش ده چې زر تر زره امن به حال شي او خلک د راشي او ما امید ده انشاءالله تعالی چې را روانې هفتې کې چې چون ختمېدو سره به د خلکو واپسي شروع شي نن بیسیکلی دا کم پروګرام و دا کومه غونډه وه د بنیادي مقصد د وتیزئی یوت سره کېناستل و دوی سره د اختر مبارکي وینا کوونکې وه او دوی سره خبرې اترې کوونکې وې دوی سره د امن کومه تیږه کېښودلې شوې ده د دې نوعیت او د فیوچر باندې خبره کېدونکې وه نو الحمدلله هغه ډېر ښه ماحول کې وشوه او دوی ته ډېرې کیسې کلیر شوې انشاءالله چې د امن کوم ماحول شروع شوی ده دوی نه به دوی مکمل تعاون کوي دوی ته کمپنسیشن به کېږي انشاءالله چې کوم د کوپریشن اوس کوم لیول روان ده نو انشاءالله د کمپنسیشن به کېږي بګن آبادي به هم کېږي د خلکو هم واپسي راتلک کېږي او تاسو به ګورئ انشاءالله چې دا لاره به مونږ د امنه یوه لاره جوړوه او د دې مستقبل روښانه دی انشاءالله او امن سره تړلی دی او چې څو پورې کم لیول به ګورنمنټ سره کوپریشن کېږي نو هغې به ډبل ټریپل به ګورنمنټ د خپل عوامو سره کوپریشن کوي انشاءالله امید ما د دنیا ولاړه ده او ما راتلګ په امنتیګه باندې خبرې کوونکې د امن باره کې خبرې کوونکې د دې یوه کړي ده که دې کې زه غره ته ځم سمې ته ځم چېرته هم کښېنم ایز ا ګورنمنټ افیشیل موږ به ځو هر ځای ته به ځو د خلکو سره به کښېنو یو ټرسټ بلډینګ به جوړوه چې د خلکو یو اعتماد سره جوړ کړو خپله منځ کې نو انشاءالله کله اعتماد جوړ شي اوس اعتماد کمی ده او هغې باندې موږ لګیا یو چې یاره د اعتماد جوړ شي نو انشاءالله د لارې به هم کولاوي د کانوایي سیسټم به ختم شي بازارونه به آباد شي کاروبارونه به واپسې جوړ شي اف آی آرونه به ختم شي شیډیول 4 کیسې به ختم شي خو دا ټول څیزونه تړلي دي امن سره ګورنمنټ سره کوپریشن سره نو انشاءالله تاسو کتل چې یوت یو ډېر ښه ریسپانس راکړه هلته که مونږ په کورمه کې کومې جرګې وکړې خلکو ډېر ښه ریسپانس راکړه د تاسو پلیټ فارم نه یو ځل بیا د خپل یوت ته چې هغه کم سوشل میډیا سره کنیکټډ دي خاص کر هغې د په خپل همن کې د مهم کردار ادا کړي ځکه چې د دوی کردار ډېر د ویاړ غړی دی که دوی دا کوپریشن را سره وکړي نو انشاءالله د امن راوستل خوب نه ده بلکې دا به انشاءالله یو حقیقت جوړوه او د دنیا به یې ګوري چې پښتانه او سپیشلی د کورمې خلک امن دایان دي امن غواړي او دې کې به ګورنمنټ انشاءالله دوی سره مکمل مرسته کوي په کم لیول که آبادکاري وي که کمپنسیشن وي که ترقي نور کارونه وي نو انشاءالله دا به مونږ اینډ ان ګلوز چې ورته وایي یو ځای د خاوره مخکې به وځو امن به راولو